کشرانو همزولو کشرانو رونو زه ټول له مخکې د معروف صاحب او ستاسو له ټولو چې کوم نن مختلف کسان خپل له خاندانونو سره زموږ سره باقاعده په پاکستان مسلم نون کې شامل شو د هغوی خپل له طرفه او خپل له پارټۍ له طرفه شکریه ادا کوم او هغوی ته مبارکباد ورکوم او الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي ما له زما ټول ټیم له چې کوم اعتماد هغوی په موږ کړلی چې په هغې کې موږ هغوی مایوس نه کړو او الله تعالی موږ له توفیق راکړي چې د قوم د زندګۍ د اسانولو د هغوی چې کوم مشکلات دي د هغې لپاره خپل عملي رول ادا زما نه مخکې راشد تفصیلي خبرې وکړې او چونکې د دې نه مخکې د دوه درې پروګرام هم دي او بیا زما بل ځای کې هم دوه درې پروګرام دي د مقصد خبره د نچوړ خبره ستاسو مخکې زه ستاسو لپاره څه نوی نه یم تاسو هر سړی د هغه 2000 دا دی چې د الله تعالی د مخلوق په ژوند کې څومره اساني راوستی شم او هغه راولم همیشه طور مې په هر مشکل کې خپل قوم سره ولاړ یم که هغه زلزلې دي که سیلابونه دي که بل څه تکلیف راغلی او همیشه مې صرف او صرف دغه یو پوینټ ایجنډا ساتلی چې الله تعالی توفیق راکړي چې زما د وجې ستاسو په ژوند کې اساني راشي خبره هر څه د یو اختیاري زه چې د کومې د سکلو اوبه مار چاته وې هسپتالو مار ځای کې وې سکولو مار ځای کې وې او زما را ځوانان نن ما ولیدو او ډېرو ته مې ټوپۍ هم په سر کړې خوشحالۍ خبره زموږ د مشرانو سره ډېر ځوانان نن موږ سره شامل شو نو زما دا خواهش هم دی الله حاضر ناظر دی چې الله تعالی داسې مقرره کړي تاسو ته نوکرۍ او روزګار هم میلاو شي خو هغه د وخت او د ټایم خبرې ما تاسو ته وي زه د صوبایي حکومت حصه چېرته په دې دومره دور کې پاتې نه دا ځل بیا ستاسو نه د رشاد تاسو تفصیلي خبرې وکړې ډېر تفصیل ته تله نه غواړم خو که دا الیکشن دی تاسو ته الله تعالی بیا یو چانس راکړل دا چانس ډېر مشکلي چې د صوبې د پاکستان د ټولې نه غټې پارټۍ مشري الله تعالی تاسو له کړې دا مال نه کړه تاسو له درکړل د دې تحفظ کول ستاسو له ټولو فرض دي هر سړی جیل ته اوسېږي په دې غرونو کې دا عزت ستاسو له ټولو دی نو ستاسو د هر سړي دا ټول نه مخکې فرض جوړ دی که بل څوک دا عزت دی او له راوړی شي نو بیا خو ډېره خبره که نشي راوړی نو دا عزت راټینګول ستاسو د هر چا د هغې فرض جوړي ظاهره خبره زه د هغه پارټۍ د صوبې مشر الله تعالی دې کي او دا پر داسې ښکاري چې په دې ټول ملک کې هر سړی پرې پوه دی چې د دې ملک د مسایلو حل صرف نواز شریف دی او منظري نښه ده نو انشاءالله تعالی چې الله تعالی مقرره کړي نو هغه اختیار امیدواري خو تاسو ته حاصله ده امیدواري مطلب دا چې یاره که دا رشاد الیکشن ته ولاړلی امیدوار خدای چې ته له اوټ ورکړي ایم پی ای به دې جوړېږي نو تاسو خدای دا مقام درکړی دا ځل چې هغه پارټۍ مشري چې د پارټۍ مشري ظاهره خبره ده هغه د صوبه کې چې د چیف منسټرۍ امیدواري هر چا ته پته لري کې تر دویم شک خبره خو نشتی نو الله تعالی تاسو له چانس درکړلی مقدر کړی ده پکار تاسو د هغه موقع نه فایده واله او اوټ دې کې دا نشتي که غټ دی که ډوکې دی او تاسو وګرځئ وغواړئ او دا ځل راټینګ کې دا ځل دا موقع کل ناقل راځي په 15 کالو کې یو چانس راځي او دا چانس اوس بیا راغلی نو زه ستاسو دغه تمه لرم چې تاسو هر سړی به دا خپله ذمهواري ګڼئ هر چا ته به ځئ هر چا نه به غواړئ او زما لپاره نه خپل ځان لپاره د دې خاورې دپاره زما سره که مخکې په مرکز کې هم څه اختیار هغه اختیار ستاسو ما ستاسو لپاره استعمال کړی او ستاسو اختیار او که الله تعالی دا پر بیا دلته هم مقرره کړي نو انشاءالله تعالی هغه اختیار به ستاسو د دې خاورې د هر یو فردي د هر یو کس به ستاسو هر اواز اورېدلی شي او ستاسو هره مسله به حل کولی شي انشاءالله تعالی زه خلکو ته حیران یم چې یاره 9-10 کاله په صوبایي حکومت کې پاتې کېدل او بیا د مسایلو دا انبار دا سوچ نه بار خبره موږ که دا ګورې تیر حکومت کې 15 کاله نو 4 کاله خو موږ په هغه مقدماتو کې
زمون خانه دا زوی جیل کې په ما مقدمه په بی بی ای کې په بس کې تاسو ولیدو چې پی ټی آی کم 15 کالونو سلور کال هم په هغه کې وسته هغه ټول انتقامي کاروي او دا غي سره لاړو هغه هم صرف آخري کال کې زمون یو مخلوط حکومت او هغه هم د سوال سپارټو راغله او پایک ډاکټر ام ان او بقا ټول د عمران په دور کې هغه چې څومره سکه تاسو استعمالول شو په موږ استعمال کړو د الله احسان دی چې موږ هغه ټول مقابله کړي او ټیک ټاک ولاړ تاسو رضا پیغور نه راوړل چې د غرونو خلک کمزوري او داسې په مشکل وخت کې تختی نور دې دې ورسره برداشت کړي او تاسو راغ نوم ګټلې چې راتلو راتلو اخلاق در خپل په ځای ولاړی او دا هر څه په برداشت کړي او هر څه موږ دروغ ثابت کړي چې سایه ویلي هغه ټول جعلي او دروغ زه دا وایم چې را نه لس کاله سره صوبایي حکومت حصہ پاتې شي وزیران پاتې شي بیا په علاقه کې مسائل څنګه را پاتې شي دا روډ څه پاتې دا بل څه څنګه پاتې نو ان شاء الله تعالی تاسو ګټور دا بیداری په کار دا تاسو ما خپې پیژنئ او تاسو یو عاد سره دغه 8 تاریخ پورې خپل مهنت وکړئ بل چاته دعوت ورکړئ او ان شاء الله تعالی تاسو باندې مایوس کېږئ او دا دې چې تاسو نمبر دی او تاسو مسایل حل کېدو نمبر دی او الله تعالی راولي تاسو ټولو دا دوه د سپاسنامه پیش کړي دا وخت تاسو په الله تعالی په دا وخت راولي ما تاسو دام نه ویلي چې زمانه جيب اوس موږ به روډ رالو که زما